بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا يرد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث هم شروع کړي وو. احادیث سلسله اذان تر رسیدلې ده. اقامت شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای سهل رضی الله عنه دا حدیث را نقل کوي، فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې 2 ساعت داسې دي چې په هغه کې د مسلمان بنده دعا چې د نو دانه رد کیږي. 1 ساعت په هغه کې هغه ده کله چې اقامت شروع شي د مانځه لپاره، او دویم هغه چې کله صفونه سیده کیږي د جهاد کې د الله فلارږي، یعنی جهاد کې صفونه سیده کیږي، په هغه ټیم کې د مسلمان بنده دعا چې د نو دانه رد کیږي. مون خلک نن سبا هر شاته وایي مونږ ته دعا وکړي او مونږ ته دعا وکړي، او مونږ خپل دعاګانې نه غواړو. حالانکه دا ساعت چې پیغمبر علیه السلام مونږ ته فرمایلی چې په دې ساعتو کې تاسو دعا غواړئ، نو الله جل شانه بس تاسو دعا چې ده نو دا به قبلې، دا به نه رد کړي. دغه رنګ ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي کوم سړی چې په مسجد کې اذان وکړي او بغیر څه د شرعي حاجت نه د جمعه ته ووځي او بیا مونځ دپاره دوباره را نشي، نو دا سړی چې دی نو دا منافق دی. دغه رنګ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د اذان او د اقامت په دوران کې الله جل شانه دعا چې ده نو دا نه رد کړي. ترمذی شریف کې اوسه روایت دی د الله رسوله موږ څه دعا غواړو، نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو د الله نه عافیت غواړئ، معافی غواړئ، د الله نه معافی غواړئ. د اذان او د اقامت د لپاره شرط څه دی؟ نو د اذان او اقامت د لپاره شرط دا دی چې اذان مؤذن دا چې دی نو دا به عاقل وي، لیونی مجنون چې دی دا اذان نشي کولی. دویم شرط ورله دی چې دا به بالغ وي، نابالغ سړی دا اذان نشي کولی. دریم دا چې دا به صالح وي، نیک سړی وي، فاسق سړی چې دی به اذان نه کوي. څلورم شرط ورله دی چې اذان چې څوک کوي چې دی الفاظ صحیح تلفظ کوي، چې رچا الفاظ برابر نه وي دی اذان نه کوي. اذان مؤذن او چې څوک اقامت کوي نو دا به د الفاظ به برابر وي، هر حرف به د خپل مخرج نه ادا کوي، دا لپاره ضروري ده. بل دا که څوک په خوش اوازې سره اذان کوي نو دې له پکار دي چې یو خو بې ځایه مد کول د لپاره ناجایزه دي، بې ځایه مد وکړي، یا هسې بېڅه الفاظ غلط ویل نو دا هم ناجایزه دي چې الفاظو ادایګي صحیح وي، خوش اوازې دي کوي. بل دا چې اذان زر زر کول، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، نو اذان زر زر کول چې دي چې بار کوم اوریدونکي دي چې هغې جواب تم نه پرېږدي، نو داسې زر زر اذان کول چې دي نو دا مکروه دي. بل چې سړی اذان کوي د لپاره شرط دا دی چې دې ږیره وي، که ده ږیره وي، که یو سړی ږیره خروي، یو سړي ږیره خرولی وي یا یې په بلیډ خرولی وي یا یې کټ کړي وي، د اذان کول دا فاسق، د اذان کول د مکروه تحریمي دي، بغیر څه د شرعي حاجت نه کو چرته د اذان وکړو دا مکروه تحریمي دي. د دې دوباره ویل چې دی نو دا مستحب دي چې اذان دې دوباره وویلی شي. بلکې یو سړي د وخت نه مخکې اذان وکړو نو چې که د وخت نه مخکې وکړو نو اذان خو خلک کوي د مونځ لپاره، او د وخت نه مخکې وکړو نو دله اوس پکار دی چې دی اوس دوباره اذان وکړي د جمع لپاره، او که ونه شو دغه مونځ چې دی نو دا به بغیر د اذان نشي. بلکه اذان جواب ورکول الله اکبر الله اکبر، موږ له پکار دی چې اذان یوازې د مونځ لپاره
اذان نه چې خلک د جماعت لپاره راجم شي. اذان کې دوه حیثیت دي. یو حیثیت دا چې خلک د جمع لپاره راجم کول. دویم حیثیت دا چې دا د ایمان د توحید دعوت ته فدې کې د حق دین دعوت هم پکې دي. نو چې موږ د حق دین دا आवाज اورو چې موږ فورا اذان او الفاظ ته متوجي شو. څنګه مؤذن الله اکبر الله اکبر وي دا څنګه موږ الله اکبر الله اکبر څنګه مؤذن اشهد ان لا اله الا الله چې موږ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه اخو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله لا اله الا الله. دغه د اذان جواب دی. او کله چې یو سړی د اذان جواب ورکړي او په اخر کې بیا دا کلمه وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. دا الفاظ وي الله جل جلاله دل دې په بدله کې جنت چې دی نه دا وته ورکړي. اذان صحیح ادایګي د اذان جواب دا په تمام مسلمانانو لپاره پکار دي چې دا کوي. ځکه چې موږ نه پدې کې ډېر ذاتي کوتاهي کیږي او دا کوتاهي موږ ځان نه وباسو. موږ صحیح دین والد نبی عليه السلام چې کوم صحیح راولي شریعت کوم دین چې موږ په هغه باندې پوره عمل وکړو. الله دې عمل کولو توفیق